بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د مخرج په باره کې وو. مخرج معنی څه ده او مخرج څه ته وایي او مخرج قسمونه څو دي او مخارج ټوټل څومره دي. نن به موږ دې باره کې وو. د دې نه مخکې استعاذه او بسمله وشو او هغې نه مخکې د لحن په باره کې موږ ویلو، لحن معنا، لحن قسمونه، او اینه مخکې بیا د تجوید چې کوم ابتدایي خبرې وي، تعریف و فضیلت، فائدہ وغیرہ وغیرہ، اثبات د تجوید، علم التجوید اثبات، یعنی دا کوم ځای نه ثابت د تجوید آیا قرآن حدیث نه ثابت دی وګڼه. نو نن د مخرج په باره کې د مخرج لغوي معنی ده د وتو ځای، یعنی نکلنے کی جگہ، د وتو ځای. دلته کې مراد حرف دی، یعنی حرف د وتو ځای. او بس اصطلاحي تعریف یې هم دغسې دی، کوم ځای نه چې د حرف اواز پیدا کیږي، یعنی کوم ځای نه چې د حرف اواز پیدا کیږي نو اخکه د هغه حرف مخرج وي. بلکې حضرت تحنوي صاحب خو لیکلي دي چې د هر حرف مخرج معلومول یو اسانه طریقه ده. هغه دا ده چې د کوم حرف مخرج معلومولي هغه حرف ساکن شي او هغې نه مخکې حمزه متحرکه ولګي، نو د اخکه حرف مخرج بخپله معلوم شي، ژبه بخپله هغه ځای ته ځي، دا فطري طور باندې به ژبه اخکه ځای ته ځان رسوي. مثال مونږ وګڼه د قاف مخرج معلومو، نو قاف به ساکن کو، اینه مخکې به حمزه متحرکه ولګو مفتوحه، نو اق اق ګورئ اق، نو د قاف مخرج معلوم شو. داسې مونږ د طا مخرج معلومو، طا ساکن کو، اینه مخکې به حمزه متحرکه حمزه مفتوحه ولګو، نو دا به شي اط اط اط. کوم ځای کې چې اواز ختمیږي نو اخکه چې کوم د هغه حرف د هغه حرف مخرج دی. دا یو ډیره اسانه طریقه ده د مخرج معلومولو. حاجی لغوی معنی ده د حرف کم نکلنے کی جگہ، یعنی د وتو ځای، مراد حرف د وتو ځای. اصطلاحي معنی سره چې کوم ځای نه د حرف اواز پیدا کیږي، کوم ځای نه د حرف اواز راوځي اوریدلی شي، نو هغه د هغه حرف مخرج دی. ښایي دا خو شو د مخرج تعریف، چې کوم ځای نه د حرف اواز پیدا کیږي هغه مخرج دی. ٹھیک شو، دا د مخرج تعریف دی. دا د مخرج دوه قسمونه دي، یو د مخرج محقق، مخرج محققه، یو د مخرج مقدر. دا د مخرج دوه قسمونه دي. مخرج محقق څه ته وایي؟ یعنی مخرج محقق دا دی د حلق جبی یا د شونډو یو خاص ځای، کوم ځای نه چې حرف ادا کیږي، حلق یعنی مرۍ، جبه او د شونډو کوم خاص ځای نه چې حرف ادا کیږي، نو هغې ته مخرج محقق وایي. یعنی چې متعین یو مخرج وي د هغې. ٹھیک شو، یعنی متعین مخرج وي. ولید محترم چې ژبه او حلق نه کم حرف ادا کیږي، یعنی دا محقق دي. او یعنی حلق او جبه او شونډې، یعنی د دې خاص ځایونو نه چې کوم ځای نه حرف ادا کیږي نه، دا مخرج محقق دی. مخرج مقدر، تاسو ته مخرج مقدر تعریف وکړم، تاسو به خپله مخرج محقق تعریف باندې پوه شئ. مخرج مقدر دی ته وایي که نه چې هغې دپاره د حلق، د ژبې او د شونډو څه خاص ځای متعین نه وي. یعنې د مخرج دپاره په حلق کې، په ژبه کې، په شونډو کې خاص ځای د حرف مقرر نه وي، نو دا مخرج مقدر دی. بیا وایم مخرج محقق دی ته وایي چې د حرف یو مخصوص ځای متعین وي. په کوم ځای کې؟ په مرۍ کې، حلق کې، په شونډو کې او په ژبه کې. مخرج مقدر دی ته وایي چې د حرف دپاره یو خاص متعین ځای نه وي، په حلق کې، په شونډو کې او په ژبه کې. عموما دا درې ځایونه چې کوم دی نو دا د څه لپاره دي؟ دا د مخارجو دپاره دي. اصول مخارج کې به انشاءالله اوس دا و مخکې را روان دي. نو تاسو مخرج محقق او مخرج مقدر دي دواړو باندې پوه شوئ. او چې کله څه زه درته ووایم ورګه اخیره کې بیا اوس ټیم در کومه. صحیح شو. لکه مخرج مقدر چې تاسو ته ما تعریف وکړو، نو د هغې یو مثال هم در کوم، تاسو ته به نور هم وضاحت وشي، نور هم درته واضح شي خبره.
لکه جوف دهن، جوف دهن د خولې چې کومه خالي حصه ده هغې نه چې کوم حروف ادا کېږي یعنې حروف مده شوه، حروف مده آ او ای. تاسو وګورئ دې ته حروف هوایي هم وایي، یعنې هوا باندې حروف ختم شي. دې لپاره یو خاص متعین ځای نشته چېر دا آ الف مده کوم ځای نه راووته، او دا واو مده کوم ځای نه راووته، آیا غاښ نه راووته، کوم ځای نه راووته، ژبې نه راووته، خاص ځای نشته. خیال مو دی خاص ځای نشته دې لپاره. او او واو مده یا مده ای خاص ځای متعین نه دی، نو دا مخرج مقدر دی. ٹھیک شو دي، دا مخرج مقدر دی. بیا دې نه پس موږ اصول مخارج وو، یعنی اصول مخارج د مخارج اصول کم کم دي، یعنی د دې بنیاد څه دی او دا کم کم ځای نه ادا کیږي. یعنی یو خلاصه غونډه به راغونډه شي موږ ته به یو خلاصه غونډه مخې ته راشي چې موږ دا حرف ادا کوو دې دپاره څو ځایونه دي، دې ته اصول مخارج وایي. نو اصول مخارج درې دي: حلقه، زبان یعنی جبا، او شفتین شونډې. دې دریو ته څه وایي؟ اصول مخارج. اصول مخارج درې دي: حلقه مرۍ، جبا شونډې. اوس درته د دې وضاحت کوم. لومړی نمبر مونږ ووایو حلقه، نو په حلق کې درې مخارج، په حلق کې درې مخارج دي. چې درې مخارج دي ګوره جي: ادنای حلقه، وسط حلقه او اقصای حلقه. نور به دا حروف مونږ بیا وروستو کله چې مخارجو ته وردن نشو بیا به وو چې دا کم کم ځای نه ادا کېږي. خو صرف اصول مخارجو کې لغون دی وضاحت کوم چې حلق ته لومبې اصول د مخارجو هغې کې درې مخارج دي، او هغه دریو مخارجو کې بیا شپږ حروف دي. شپږ حروف دي پکې دریو مخارجو کې شپږ حروف دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې، لکه ح، عین او غین او حمزه ها، دا درې مخارج شو. ٹھیک شو. دی پسې بیا جبه ده. دویم نمبر اصول مخارجو کې جبه ده. په جبه کې لس مخارج دي، لس مخارج دي پکې، او 18 حروف دي کې راځي. دي کې څومره حروف راځي؟ 18 دي. لسو مخارج 18 حروف راځي. ځکه بعضې مخرج داسې دی چې د یو مخرج نه درې حروف ادا کېږي، لکه صاد، ذا، سین، دال، طا، دال، طا، تا. لکه دا درې نو مخرج دوه شو، حروف یې څلور شو. تاسو به دا سوچ کوئ چې مخارج لس دي په ژبه کې او حروف دې 18 راوځي. بعضې وخت د یو مخرج نه دوه او درې حروف ادا کېږي. نو په ژبه کې لس مخارج دي، 18 حروف دي. دې ته لساني مخارج وایي، لساني مخارج. او کوم چې حلق کې مخارج وي ته حلقي مخارج وایي. دا مو شو دي. ها بیا په دریم نمبر اصول مخارجو کې دریم نمبر او اخیری هغه شونډې دي. په شونډو کې مخرجونه دوه دي، په شونډو کې مخرجونه دوه دي، په حروف دې څلور ادا کېږي، حروف دې څلور ادا کېږي. نو داسې نه ده چې ګینې یو مخرج نه دوه حروف ادا شو شونډو او بیا بل مخرج نه دوه حروف ادا شو. داسې نه ده. یو مخرج نه درې حروف ادا کېږي، بل مخرج نه یو حرف ادا کېږي. امام جزري وایي که نه، امام جزري رحمه الله: للشفتین الواو، للشفتین الواو باء میم، للشفتین الواو باء میم. شونډو لپاره وایي واو باء میم، دا د شونډو یو مخرج دی. دویم نمبر مخرج د شونډو هغه فا ده. ټیک شو دي، هغه فا ده. نو دا مخرجونه دوه شو په شونډو کې، حروف دې څلور راوځي، او دې ته شفوي مخارج وایي. دې ته شفوي مخارج وایي. یو د جوفي مخرج، یو د جوفي مخرج چې هغه اصول مخارجو کې خو نه راځي، خو هغه مخرج مقدر کې راځي، مخرج مقدر کې راځي.